السلام علیکم ملګرو زمونږ گاونډي ملک انډیا نن سپوږمۍ ته ورسېده جی د انډیا چې کوم چاندریان 3 میشن هغه نن کامیابی سره پوره شو د انډیا چاندریان نن سپوږمۍ ته کامیابی سره ورسېدو د امریکای چاینا او د رشیا نه پس انډیا څلورم ملک شو چې سپوږمۍ باندې لینډینګ وکړي جی انډیا نن تاریخ رقم کو بل طرف لا ک انډیا تاسو وګورئ نو هغه زمونږ نه ولې په هر څه کې مخکې ده لکه زمونږ او د هغې ملک چې کوم دی صرف د یوې ورځې فرق دی پکې په 14 اګست باندې پاکستان آزاد شوی دی په 15 اگست باندې انډیا آزاد شوې ده جی د یوې ورځې فرق ته پکې او په ټیکنالوژي کې هغه وګورئ زموږ نه مخکې په هر څه کې زموږ نه مخکې د کرکټ دنیا وګورئ نو په کرکټ هغه د ټوله دنیا باندې بادشاهي کوي ټول نه مالدار کرکټ بورډ چې کوم دی هغه د انډیا دی وجه څه ده په دې ویډیو کې لږ ډېر ډسکس کوو او ټول نه پهله په دې چاندریان باندې لږ ډسکشن کوو چې چاندریان لومبنی میشن دی کړی هغه فیل شو چاندریان 1 فیل چاندریان 2 چې کوم هغه هم فیل شو هغه نه پس چاندریان 2 زما خیال په 2019 کې دی لګل او چې فیل شو هغه نه پس صدور کاله پس چاندریان 3 دی لګل او په هغه باندې هم ما ویډیو جوړ کړی او په کوم ورځ چې دی لانچ کړو چاندریان 3 چې سټیم د ځمکې نه اوچت شو هغه سپوږمۍ ته نن ورسېدو کامیابۍ سره او انډیا څلورم ملک شو د امریکې د چاینا او د رشیا نه پس چې په سپوږمۍ باندې کامیابۍ سره لینډینګ وکړي جی هغې نه پس به ګوره روور چې کوم دی روور ولا دی راکټ روور لویره شي روور الریډي لینډ په سپوږمۍ باندې کامیابۍ سره وکړو خو څه ټایم چې لینډ وکړو نو هلته ډېره زیاته لوخړه دوه وغیره جوړ شو اوس د دې میشن د انډیا مقصد سره جی دې مقصد صرف دا دی دا راکټ دې دپاره ولېږلو چې دی به په سپوږمۍ باندې د اوبو تالاش کوي نور هم د سپوږمۍ حوالې سره به نوي اپډیټ څومره هم انفارمیشن دی به ځمکې له راوړي دا راکټ چې کوم دی لیږلی دا کوم سیټلایټ چې دی لیږلی دی سپوږمۍ له ویډیوز په شکل کې به هم انفارمیشن راځي آډیو په شکل کې به هم انفارمیشن راځي چون کې سپیس دی هلته خو دغه شته نه اواز به وینه خو د ویډیو په شکل کې به مختلف انفارمیشن دی د ځمکې سر ته راوړي نو زمونږ ګاونډی ملک ته صرف د یوې ورځې فرق ته پکې خو موږ نه ولې دومره مخکې دی موږ ولې دومره شاله پاتې شو په دې خبره باندې سوچ وکړو نو کوس چې زه سیاست طرف ته راشم او لږ سپینې خبرې شروع کوم نو کیدای شي په دغه خلکو باندې بیا بدو لګي د نواز شریف په سپورټرانو باندې بیا بدو لګي ځکه زمونږ په ملک موږ چې کله نه هوش سنبال کړی دی موږ باندې نواز شریف حکومت کړی دی 1992 نوال سر کمې پورې 2023 کې صرف دی کې 15 کال حکومت چې کوم دی عمران خان کړی 2013 نوال 2018 پورې عمران خان صرف په کې پی کې باندې حکومت کړی 2018 نوال 2022 پورې بیا دا کم چې نیکسټ حکومت د عمران خان راغلی 3 کال په عمران خان په ملک باندې حکومت کړی دی خو ټول الزام دغه خلک په عمران خان باندې لګوي چې عمران خان ملک غار کړی دی خو انډیا چې زموږ نه دومره مخکې د هغې کرنسي تاسو ګورئ د هغې معاشي حالت تاسو ګورئ د هغې کرنسي چې کومه ده سټیبل ده د هغې کرنسي ډېره ډالر په مقابله کې ډېره بر او ډېره ښکته نه ځي زموږ کرنسي د کم سر نه کم سر له ورسېده زموږ کرنسي سټیبل پاتې کېږي نه ولې نه پاتې کېږي دا هم د دغه کرپټ خلکو د لاسه اوس د 16 میاشتې حکومت د هغې د وکړو د پی ډي ایم حکومت راغو 16 میاشتې په ملک باندې 16 میاشتو کې دی څومره قرضه ایښتې چې هله صحیح شته 18 کرب قرضه دی ایښتلې ده د 164 ارب دی کرپشن کړی په دې 16 میاشتو کې نو چې دا خو کم جاهل خلک یې په دې خبرو نه پوهېږي اب هماغه د خپل لیډر سپورټ کوي که هغه یې ته ډېر هم سر لوګی کې چې هلکه غواړي دا لیډر دی غل دی او د ملک له نقصان ورکړی او د ملک دومره قرضداره کړی دی او دی د ملک مفاد نه لټوي دی د خپل ځان مفاد لټوي نو که هغه له ته ډېر هم سر لوګی کې په دې خبرو نه پوهېږي به بس هماغه تاله وایي چې نواز شریف زندهباد او پلانې زندهباد نو چې څومره هم زمونږ ینګ یوت دی نو هیله زه دا وایم چې زمونږ کوم ینګ جنریشن دی چې لیډر وپېژنئ غلو وپېژنئ او دې غلو نه بس دی ووړئ زمونږ سره خوا کې د هغې هوا کې چې په کومه هوا کې ساه اخلي په هغه هوا کې مونږ هم ساه اخلو منځ کې مو سمندر نشته چې هوا مو بدله ده هماغه هوا کې هم ساه اخلي هماغه هوا کې مونږ هم ساه اخلو ای مونږ نه دومره ولې اډوانس شو ای مونږ نه دومره ولې مخکې لاړو بنګلادیش له وګورئ جي چې زمونږ د یو قسم له خلک ولې د پاکستان بچی وي بچی راپاسېدلی د خپل پلار نه غټ شوی دی د خپل پلار اوس د خپل بچي مقابله نشي کولی بنګلادیش د لیادو هغه هم پرېږدئ مړه بنګلادیش او انډیا هم پرېږدئ دې خوا رابل ګاونډی هم وګورئ افغانستان وګورئ د هغې کرنسي وګورئ د هغې کرنسي زموږ نه اوچته ده د هغې معاشي حالت زموږ نه ښه دی په هغې باندې 40 کله چې کله موږ هوش سنبال کړی دی زموږ هوش سنبالون نه مخکې په هغې باندې رشیا جګړې کړي دي رشیا نه پس په امریکا راغه جي هغې نه پس وګورئ څومره ترقي وکړه او مونږ خلک هم د دغه جاهل خلکو د لاسه شاله پاتې یو کم جاهل خلک چې د خپل د یو بور دپاره ټول خاندان اوټونه خرڅ کړي یا د خپل یو کلاس 4 نوکرۍ دپاره خپل ځان هم خرڅ کړي خپل اوټونه هم خرڅ کړي د کلاس 4 نوکرۍ باندې چې یو کس خرڅېږي نو هغه به څه مړه هغه به څه ملک له ترقي ورکړي چې دا
یو بور باندې یو کس خرڅیږي د اوبو په بور باندې په یو لاره پخېدو باندې یو کس خرڅیږي او ملک له څه ترقي ورکړي. نو دا اوس موږ یوت له پکار دي، موږ نوي جنریشن له پکار دي چې دا چینجز به موږ راولو. دا دغه زړو خلکو فلسفه به موږ ختمو. دا چینجز چې کوم دی دا د موږ کار دی. موږ به ځان تکړه کوو، موږ به روزو جي. او په هر میدان کې صرف سیاست خبره زه نه کوم، په هر میدان کې موږ روزو او موږ به دا ملک ګټو. ورنه که دغه کرپټ خلکو له مو پرېښو نو ډیر زر زمونږ پکې فیوچر نشته په خپل وطن کې. نو زمونږ د بچو به څه فیوچر وي زمونږ په وطن کې؟ نو ځان تکړه کول پکار دي. د دې ګاونډي ملکونو کم از کم یورپ خو پرېږده، خو چې د ګاونډي ملکونو خو مقابله وکړو که نه، چې دوی له خو ځان ورسوو. دوی خو موږ نه دومره مخکې تللي چې شاله دوی موږ پسې وګوري نو موږ وله نه ښکارو. که دوربین کې راپسې ګورو دوربین کې م وله نه ښکارو، دومره موږ شاله پرېښي یو. نو موږ له پکار دی چې موږ سپیډ ونیسو او دا خلک موږ را لاندې کړو جي. نو دا خو خیر د انډیا چندریان خبره وه او پکې دا نورې خبرې هم راغی. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.